درود شریف وای صلی الله علیه قابل قدر معزز مسلمانانو ورونو الله جل جلاله خصوصي فضل و کرم کړی دی په موږ مسلمانانو باندې چې موږ ته دین اسلام را کړی دی. دا یوه د شکر خبره ده او د ډېر لوی شکر خبره ده چې کله انسان ته څه تکلیف راشي نو هغه الله جل جلاله ته رجوع وکړي. او په دې خبره که چېرې مونږ د دنیا د معاشرې په لیول سره سوچ وکړو نو دا ډېره اهمه خبره ده چې کله زوی ته تکلیف میلاویږي نو هغه خپل پلار ته وایي پلاره دا تکلیف را روان دی، دا مسله را روانه ده، څه پکار دي ما دپاره. مسلمانانو ته چې کله تکلیف میلاویږي نو د هغې یو ذات موجود دی چې الله ورته ویلی شي. دغه الله ته مسلمان متوجه شي چې الله دا تکلیف را روان دی، زه څه وکم؟ الله جل جلاله هغه مسلمان ته لاره وښیي، وایي ته په دې باندې روان شه، په دې تکلیف نه به بچ شي، دا مشکل به دې حل شي. په دنیا کې چې انسان ګناهونه کوي نو یو ګناه د هغې د وجې نه انسان ته روحاني تکلیف رسی او د بلې ګناه د وجې نه انسان ته جسمانی تکلیف رسی. روحاني تکلیف دا دی لکه مثلا یو کس ګناه کوي نو په زړه باندې ټاکې تور ولګي تر دې حده پورې چې بیا نه جومات ته زړه کېږي، نه یې چېرته صدقې ته زړه کېږي، نه یې نیکې خبرې ته زړه کېږي، نه چېرته درس ته ناستې ته زړه کېږي، نه ذکر ته ناستې ته زړه کېږي. دا د روحانیت هغه تکلیف دته میلاویږي. جسمانی تکلیف دای چې کله یو انسان په ګناه کې اخته شي نو په هغه باندې الله جل جلاله دا خپله زندګي را تنګ کړي. هغه بیا وایي چې زه چېرته لاړ شم، د خپلې مصیبت او د خپل تکلیف ورته پته هم نه وي، خو بس هسې چې کوم دی نو دی غمجني په ذهن باندې بوجي، وایي چې څه وکړمه؟ کور ته که ځي نو په کور کې هم مشکلات، که د کور نه راوځي معاشره کې وخت تېروي، بهر دکان اجرې جومات ته راځي نو په جومات کې، په محله کې، په دکان کې د ملګرو سره، د یارانو دوستانو سره دته حقه درد او تکلیف رسي. نو د دې ګناه خپل نحوست په انسان باندې، د هغې نحوست ته وجې نه دې انسان ته روحاني تکلیف هم رسي او دې انسان ته جسمانی تکلیف هم رسي. د دغه تکلیف دپاره مونږ که دنیا کې سوچ وکړو نو د جسم دپاره هم بعضې څیزونه داسې چې سړی ډاکټر له لاړ شي بیمار شي نو هغه ورته څه دوایي ورکړي هغه ښه شي. د دغه روحانیت انسان چې د ځان نه نه خبر دننه نه تور شوی د دې دپاره هم ډاکټران هغې څه وظایف او دواګانې ښودلي چې کله انسان هغه کوي نو انسان د هغه تکلیف نه محفوظ پاتې کیدی شي او انسان بچ کیدی شي. او دغه اولنی ډاکټر د روحانیت اولنی ډاکټر دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. که موږ د حدیثو ټول کتابونه راواړو نو د حدیثو په ټولو کتابونو کې کتاب الدعوات، باب الدعاء، دا باب به موږ ته میلاوي. حدیث مبارک کې راځي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی الله تعالی من الدعاء. په دنیا کې الله جل جلاله ته د ټولو نه محبوب ترین عبادت هغه دعا ده. چې کوم کار دی نه کېږي دعا وکړه، الله جل جلاله به ستا دا کار کوي. خو دعا سره یقین وکړه چې زه د الله نه غواړم چې په ما باندې دا تکلیف راوستی چا دی، هم دقه ذات به دا تکلیف لرې کوي، د هغې الله نه وغواړه، الله به دا کار وکړي.
زه درته اوس خبره وکړم بله ورځ چې زموږ دا پروګرام و بره مدرسه کې نو دا ویدر مونږ وکړه موسم نو په دې کې مکمل لیکلی و چې لکه دغه ورځ به باران کیږي مونږ انتظامات هم کړي وو ښه برابر ستړي شوي هم وو او ماشومان مې مدرسې والا ذکر ته کېنول دعاګانو ته ختم قرآن مې وکړم الله جل جلاله که میلمانه راشي تکلیف پی څه به چې دا باران زموږ نه واړی تاسو یقین وکئ په هغه ویدر کې هم اقه شان باران ورېده خو تاسو موجود وئ څنګه ښکلی موسم خدای پاک جوړ که او نه ډېر تیز نور و اقه شان وریځ راغله او خلکو ته تکلیف نه وه پروګرام خو په خیر سره وشو څنګه ختم شو باران نه کې زه حیران شوم چې کله د الله جل جلاله د در نه انسان وغواړي نو الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې یو انسان زما بنده هغه ماته لاس اوچت کی نو مال حیا راځي چې د هغه لاس زه خالی دغه شانتې واپس کا الله جل جلاله ارشاد فرمایي ماته حیا راځي چې د یو انسان لاس خالی دغه شانتې زه واپس کم او هغه چې څه غوښتلي هغه ورته زه ورنکم خو لیکن شرط یو دا دی چې د الله نه وغواړي په الله جل جلاله باندې پوره اعتماد وکړي یقین په الله جل جلاله باندې مضبوط کړي تا ته به الله جل جلاله درکوي دغه روحاني بیماری به دې هم ختمی دغه جسمانی بیماری به دې هم ختمی او څوک به ختمی صرف الله جل جلاله به ختم دا خبره مې در دې پورې شروع کړې ده چې نن په مسلمانانو باندې عجیب قسم تکالیف راځي د هغې تکلیف حل نن په دنیا کې د ډاکټرانو سره نشته تاسو چین باره کې واورېده که نه چې وایرس رالل کرونا وایرس دومره سخت وایرس دی چې چاته ولګي د بچ کېږي نه شاذ و نادر پکې بچي دا د څه د وجې نه د دغه ګناهونو د نحوست د وجې نه چې الله جل جلاله ارشاد وفرمایا ای خلکو تاسو پاکیزه څیزونه خورئ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا پاک څیزونه خورئ ستاسو جسم به برابر خو لیکن دغه خلکو چینیانو چې کله ماران چیندخان دا مګي سپي او خره خوراک شروع کړل نو هم د دقې خاپیرکو د دقې څیزونو نه چې کم دی نو هغې ته دا کرونا وایرس ولګېد او داسې وایرس ورته ولګېدل چې اوس علاج هم نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن نه 100 کاله مخکې دقه ارشاد وفرمایه چې ای خلکو ګورئ د خپل صحت حفاظت پاکیزه اشیاء خورئ چې ستاسو جسمونه محفوظ د هر قسمه وایرسونو تاسو بچ شئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې خپل جسم زموږ د جسم د دې دومره حفاظت موږ ته وکړو چې د دې حفاظت کوئ یو جنگ کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 2 زغرې اغوستي دي زغره به د دې دپاره استعمالوله چې سره باندې حمله ونه کړي هسې نه چې غشی را پکې لاړ شي یا چې کوم دی د تورې ګزار باندې زه زخمي شم ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په د الله په ذات باندې توکل نه دا خبره نه ده خو د دې دپاره چې د خپل جسم حفاظت یې کاو چې 2 زغرې واغوست شریعت تا ته وایي ته د خپل جسم دومره حفاظت کوه چې یخني ده یخې اوبه استعمالې هسې نه چې جسم دې خراب شي اړو د سرې نه اودس مه کوه تیمم وکړه څومره لوی عبادت دی اودس کول خو شریعت وایي دغه اودس مه کوه تیمم وکړه جسم دې خراب نشي شریعت مونږ ته دا وایي ګوره دومره احتیاط کوي د بل مسلمان د جسم دومره خیال ساته چې ورکوټې شان چاړه ده چاړه هغه که بل له ورکې نو دا تیره طرف یې مه ورکوه هسې نه هغه یې زر ونیسي او د هغه په دې ګوته کې هغه سوکه لاړه شي دا سوکه یې ته ونیسه او هغه لاس کې طرف یې هغه ته ورکه چې په مزه سره یې ونیسي شریعت ما او تا ته وایي چې کله د شپې اوده کېږي نو اور مړ که ځکه هسې نه د شپې دا اور خور شي او ستا جسم ته نقصان ونه رسي ستا کور ته نقصان ونه رسي دغه اور مړ که د شپې چې کله اوده کېږي نو خپل لوښی سالن دې پکې اچولی دی اوبه دې پکې اچول دي هغه پټ که شریعت حدیث دی
اسې نه دې ته څه زهریله څیز ورګزار شي ستا جسم ته نقصان ونه رسي او یې که سره نه نو یو ورکوټی شان لخته دا نری لخته پکې ده چې الله جل جلاله د دغې لختې د وجې نه به د دې لوښي حفاظت وکړي او څه تا ته درګزار نه شي په هغه خوراک کې نو شریعت زمونږ د جسم دومره حفاظت مونږ ته ښودلی دی چې یاد ساته ستا دا جسم دومره قیمتي دی نن هغه خلکو چې هغوی به شریعت ته مذاق ګڼه شریعت داسې مذاق ګڼه چې دا بربند به ګرځېدل پرده به یې نه پېژندله او نن سبا خو چې کوم دی نو دا آواز پکې هم لګي چې میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی زما جسم او زما مرضی ده چې زه دا ګورې زه به یو عجیبه خبره دا وکړم چې کومې ښځې چې نن راوځي په روډونو باندې ګرځي او دا آواز او دا ناره او دا لوګو خورئ دا ټایټل جوړئ چې زما جسم زما مرضی چې زه څه غواړم هغه به زه کوم دا د شریعت نه دوری ده دا آواز هلته کې هم دغه غیرو لګولی و چې د پردې متعلق به هغې وی دا څه زور دا خو وی چې کوم دی نو زنانه بندول دي دا تړل دي چې هغه د سترګې ښکاره کړي او نور وجود دی چې کوم دی نو پټ کړي لاسونه دې پټ کړي خپې دې پټې کړي او په پرده کې دې روانئ نن وګورئ هغې سترګې هم پټې کړي الله جل جلاله ورته وښودل چې ګورئ ستا دا جسم په دې کې چې دا چینجي کېږي په دې کې چې دا وایرس ننوځي په دې کې چې دا بیمارۍ را ننوځي ووایه اوس که نه ستا په جسم باندې که چېرې ستا مرضي نو دا وایرس د کوم طرف نه درلی ته ځان بچاو که نه نن که تاسو چینیان وګورئ نو هر یو په دې خوف په دې ویره کې پروت دی د سر نه واخله تر خپو پورې ځان پټ کړی دی په پلاستیکو کې دا ورته الله جل جلاله دا پردې حکمت وښوده چې تاسو خو ګورئ مذاق ګڼه پردم مذاق ګڼله چې پرده پکې لا څه شی دی مخ پټول د زنانه دا څه شی دی الله جل جلاله پې دغه څیز مسلط او بیا یې صرف هغه په ګیراو کې رانلل بلکې ټول ملکونه ترې په لړزان دي تر دې حده پورې چې په کعبه کې لاندې متاب کې هغه طواف هم چې کم دی نو د څه وخته پورې بند شو دا څومره د افسوس خبره ده چې لاندې متاب کې پرون چې کم دی نو څه وخته پورې طواف نه دی شوی نن سهار مونځ هم په متاب کې دغه دی نه دی شوی دا د دقې وایرسو د وجې نه دا ولې دا د دې د وجې نه چې ګوره مسلمان خپل کار پرېښو نن 8 مارچ باندې چې کم دی نو عورت مارچ به کېږي عورت مارچ کې به څه ښودلی کېږي عورت مارچ کې به زنانه راوځي ینګې جینکۍ به راوځي هغه به دا ناره لګوي چې میرا جسم میری مرضی زما دا جسم زما مرضی ده چې څه زه غواړم هغه به زه په دې کې کوم سبا به په بل ملک کې زما مسلمانه خور په دې پاکستانیانو دقې ښځو باندې لعنت لیږي چې مونږ په حیا کې و په پرده کې و تاسو ولې زمونږ عزت لوټ که مونږ خو د عایشه اولاد یو مونږ خو د فاطمه او د حفصه اولاد یو زما مور ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې خو کار دا و چې کله وفات کېدله وصیت یې وکړو چې کله زما کټ تاسو وړئ نو په تیاره کې به یې ویسئ اسې نه چې زما باندې کوم څادر پروت دی د هغې د وجې نه زما د جسم ساخت ښکاره شي چاته دا معلومه نه شي چې د فاطمې جسم دومره و مونږ خو د هغه ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اولاد سبب زما دغه خویندې د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مخې ته څنګه ورځي یو واده ته حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خپل مور راوبلله چې کله هغه لاړه نو کومه جینۍ تیاره شوې وه د واده دپاره د هغې نرۍ لوپټه په سر وه چې څنګه ولیده واپس راووته او راله امام قرطبي رحمه الله د حدیث نقل کړی دی په خپل تفسیر
واپس راله مور یې پسې رامنډه وه عایشه ولې څه وشو وی تاسو چې کوم واده ته زه غوښتي وم دا د مسلمانې جینۍ و که د کافرې که چېرې د کافرې جینۍ واده و نو بیا م ورته ولې زه راغوښتمه زه خو مور د مؤمنانو یم او که چېرې د مسلمانې جینۍ واده و نو بیا ولې د دې په سر باندې دا نرۍ لوپټه پرته وه او ویښته یې پکې ښکارېده په خپل کور کې دننه ناسته ده هغه هم زنانه وي عورت نوم د څه دی عورت نوم د پردې دی عورت نوم د پردې دی مارچ څه ته ویلی شي مارچ راوتلو ته ویلی شي ځان ښودلو ته ویلی شي چې نوم د پردې شو او هغه هم د ښځې او بیا راوتل شو ځان ښودل شو او بیا په داسې ملک کې چې هغه د لا اله الا الله په نوم باندې کولاو شوی دی دا د افسوس مقام نه دی خو یو طرف ته زما هغه خویندې میندې چې په جامع حفصه کې دي د هغو ګیراو اچولی شوی دی ولې ګیراو اچولی شوی دی ښه په پرده کې ناستې دي قال الله قال الرسول وایي په هغو باندې خوراک بند شوی دی او بل طرف ته که زنانه راوځي نو بعضې خلک په دې باندې هم اوس خبره کوي چې دا د دیو حق دی راودی وځي هغه حیا څه شو هغه عزت څه شو هغه دین څه شو هغه اسلام څه شو د افسوس مقام دی ته مور د دې دپاره زیږولې وي چې ته به سبا په سړک باندې راوځي ته به خلکو ته ځان وښیې نه ته خو د حیا دپاره ته خو د پلار او مور ته خو د رور ته خو د خپل پرده وي ته خو حیا وي او عزت وي هغه وختو چې څوک به په لاره تېلېدل نو زنانه به فورا به کېناسته د دې دپاره به کېناسته هسې نه سړي ته زما د خپو دا چلن معلوم شي چې دا پلانکی ښځه داسې ګرځي هغه څیز لاړ ختم شو رونو د افسوس مقام دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اخیری زمانه کې به داسې خلک راشي داسې زنانه به چې هغوی به کپړې اغوستي خو لیکن بربنډې به صحابه کرام وایي څنګه به بربنډي هغوی به داسې کپړې اغوستي چې ټول جسمونه به یې پکې ښکاري نن دغه خلک دا پروموټ کوي دا سیز پروموټ کوي چې دلته کې داسې یو قانون لاګو شي چې په هغې کې غیرت ختم شي حیا او عزت ختم شي خبره د دې نه لاړه چې اسلام باندې چا عمل نه دی کړی دا خلک د هغې ته سوچ وکړي چې نن د پردې دپاره الله جل جلاله ورته وایي تاسو د سر نه واخله تر خپو پورې ځان پټ کوئ چې تاسو ته پته ولګي چې د پردې حیثیت څه دی الله جل جلاله دې د دغې عذابونو نه مونږ پام نمان کې وساتي الله جل جلاله دې دا یو عذاب دی چې په مسلمانان دا څومره د افسوس خبره ده چې په دنیا په تاریخ کې چې د کلي نه دغه کعبه چې کوم دنو آباده ده او خلک طواف کوي داسې موقع چېرته نه راغل چې لاندې مطاف کې د طواف بند شوی د دغه وایرسو د وجې نه دا یو کیس هلته کې راغلی دی او د هغې د وجې نه طواف لاندې مطاف کې بند شوی مونږ خو به که چېرته تکلیف راته نو ذهن کې به هم دا خبره وه چې یو ځای شته دی کعبه ده هلته به لاړ شو د دې وایرسو نه پناه به وغواړو چې الله جل جلاله د عذاب زمانه بند که خو نن مسلمان په ګناه کې داسې اخته شوی دی چې د هغې زهریلیات چې کوم دی نو هلته هم ورسېده او هغه ځای باندې هم نن که د عمرې ټیکټ چا راغستی دی نو هغه پې هم بندې نه شي الله جل جلاله دې د دې نه مونږ وساتي خوف ویره نه ده پکار د انسان دپاره د مسلمان دپاره د الله جل جلاله دا ذات د ټولو نه لویه سرمایه ده چې مونږ د الله جل جلاله په دربار کې وجاړو چې الله جل جلاله دا څه چې په مونږ باندې راځي دا زمونږ د اعمالو د وجې نه په مونږ باندې راځي ای الله جل جلاله په مونږ باندې رحم وکړي په مونږ باندې فضل وکړي دغه دعا د الله جل جلاله په دربار کې وغواړو د الله جل جلاله نه زمونږ پوره یقین دی د الله په ذات باندې چې زمونږ نه به هره بیماري که روحانیت سره تعلق ساتي او که جسمانیت سره تعلق ساتي الله تعالی به ختمی د دې دپاره دعا دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کوم سړی چې سحر راپاسي او دا ټکي وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء
وهو السمیع العلیم. نو په دغه ورځ باندې به دې انسان ته هیڅ یو څیز تکلیف نشي رسولی. دا دعا یاده کوئ. تاسو یو پیر زما څه ووایئ: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. که چا د نه ورځي یا د نه ما ته به ووایي وروسته د مونځ نه بعد زه به ورته ولیکمه. دا په کورونو کې هم شروع کوي چې الله جل جلاله د هر یو مرض نه مونږ ته بچاو راکړي او الله جل جلاله په مونږ باندې خاص کر مسلمانانو باندې خصوصي فضل و کرم وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.